مونږ نه هغه خپل حقیقت هغه ير دی چې مونږ دلته څه دپاره راغلو. هر یو ماشوم چې پیدا شي د مور او پلار د هغه نه څه ارزوګانې تمناګانې وي چې زما دا بچی به رالویږي، ما له به کور ته دا څیزونه راوړي، په ما به د حیا چې کوم دی لوپټه پرته وي، او چې کله په نورو په زلو اپلتو باندې سر شي نو هغه خپل مور او پلار قسم دی چې په خپل زوی په پیدایش باندې چې کوم دی خفه وي چې یا الله دا دې زما نه څه پیدا کړي دي. څو څو وارې مونږ اورېدلي دي چې یا الله چې ردي نه دا نه بچې خو دا نه چې تاسو کې صلاحیت نشته دی، تاسو کې د هر څه صلاحیت، تاسو بهترین کردار والا خلک یې، خو لیکن صرف ستاسو پالش کېدل پکار دي. زما هم دوه سترګې دي، دوه لاسونه دي، دوه خپې دي، دوه غوږونه مې دي، زړه مې دی، مازغه مې دي. تاسو زما نه په څه کم یې؟ تاسو خو زما نه په څه کم نه یې. د یوې سترګې قیمت څوک ادا کولی شي؟ د یو غوږ قیمت څوک ادا کولی شي؟ دا وګوره دې ماشومانو ته هر یو تاسو کې په خپل خپل ځای باندې ښه مالامال یې، خو صرف او صرف د ماحول ضرورت دی. تاسو الله تعالی قرآن کریم کې چې کله ذکر کوي چې تاسو زنا مه کوئ، نو دا نه وي چې ولا تفعلوا الزنا، تاسو زنا مه کوئ، ولا تقربوا الزنا، تاسو د زنا ځای ته قریب مه ځئ. ځکه مونږ کې دومره دغه نشته دی، طاقت نشته دی، دومره ایمانی قوت مونږ کې نشته دی چې مونږ د هغې ګناه نه خپل ځان بچ کړو. لہذا هغې ځایونو ته کومو ځایونو نه چې تاسو راوتي هغې طرف ته بیا لاړ نه شئ، هغې طرف ته بیا لاړ نه شئ، او کوشش وکړئ قرآن کریم ووایئ. که چا په ناظره نه ویلي په ناظره ووایئ، که چا په ناظره ویلي نو په ترجمه باندې ووایئ. الله ګواه دی قرآن کریم خپل یو استاذ دی. نن مې تلاوت کو او الله ګواه دی چې څنګه ومې کتو د 19مې سپارې اولنۍ مخو په هغې کې الله تعالی د دې جهنمیانو چې کوم دی تذکره کي، نو هغې ځای کې فرمایي ویوم یعوذ الظالم علی یدیه، په هغې ټایم چې دا ظالم انسان، کافر انسان، ګناهګار انسان په خپل د ګوتو باندې چکونه دغه کړي، او دی هغې ټایم کې به وي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، های افسوس چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار اختیار کړې وه، ما نیکه لار اختیار کړې وه. بیا وی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، های افسوس چې ما پلانکې په دوستۍ نه وي نیولي. تاسو خپل ذهن کې سوچ وکئ، تاسو به اوس وایئ یا الله یا خدای پاکه کاش چې ما دا پلانکي کس خواله زه نه وې تللی، ګینې په دې اپلت به زه نه وم رالید. تاسو په ذهن کې شته که نه؟ آینده دپاره چې چا تاسو ته دې نشي د دې لعنتو دعوت درکړی دی، هغه ستاسو دوست نه دی، ګورې هغه شیطان دی، هغه شیطان دی، هغه په دوستۍ نه نیسي، هغه ته چې کوم دی کندې ته ولي، ستاسو دوست نه دی، ستاسو مهربان نه دی. ستا مهربان هغه کس دی چې تاله لاس درکړی دی او تا د دې ځای نه چې کوم دی روباسي د دې کندې نه دی روباسي. الله ګواه دی زه یم چې زه د دې ډاکټرانو چې کوم دی لاس او خپې ښکل کړم. قسم درته خورم زه یم چې زه د دې لاس او خپې ښکل کړم او زه دې چې کوم دی زه د دې څومره خدمت وکړم. او دا راته زه وایم به حیثیت یو ډي سپي زه تاسو ته دا وایم چې څه قسمه کوآپریشن وي، څه قسمه تعاون وي، نو انشاءالله هغه به زمونږ د طرف نه تاسو سره وي. دا نه چې تاسو د دې څیز نه توبه وباسله،
د دې نه تاسو توبه ویستله بیا مونږ او تاسو نه پرېږدو مونږ راپسې لګېدلي وي چې نه راځه زما حساب خو راسره پاتې دی نه 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 تاسو زمونږ وروڼه یې زمونږ نفرت ستاسو نه نه دی زمونږ نفرت د جرم نه دی زمونږ نفرت د جرم نه دی زمونږ ستاسو نه چې کوم دی نفرت نه دی مونږ غواړو ده چې ستاسو داسې چې کوم دی اصلاح وشي مونږ دا غواړو چې تاسو چې کوم دی د یو معاشرې ښه خلک چې کوم دی جوړ شي زه وختي د چاټ باندې مې چې کتل نو زما اکثر وخت علماو سره تیر شوی دی خو د ادب سټوډنټ هم یم نو ما ته یو غزل را مخې ته شو الله ګواه دی هغه ستاسو مخې ته ویم زما ته د غزلو څه دغه نشته دی خو صرف ستاسو د دغه دپاره سعدالله جان برکوي هر یو ګل دی پاڼې پاڼې هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوې غوټۍ کې پس پرلی کې هم خزان دی ویر جړا د پخادی کې تاسو په هر ځای باندې خپل خپل ګل یې تاسو هر یو د خپل مور پلار یو ګل یې خپل ځان ته سوچ وکړئ دا زما خاورې ایرې ژوند پاکستان یازبینه مینه لکه ګل وي چا ټومبلې پرې هیرې هی پګړی کې وګورئ که نه خپل ځان ته ستاسو نه چې کوم دی د مور پلار به څومره توقعګانې وي نور څه ته یې مه اړوئ خپل مور پلار هغې مینې ته یې واړوئ او تږې تږې یم چې نه یې تږې تږې یم چې نه جل مې اخلي چې دې وینم ته وګوره که نه چې تاسو نه یې د مور پلار زړونه راپسې څومره خفه تږې تږې یې تږې تږې یم چې نه جل مې اخلي چې دې وینم هر سړی به خپل ځان ته راواړي او چې کله ستاسو د حالت ته ستاسو مور پلار ګوري هغه به جل اخلي او که نه سوځي به او که نه تږې تږې یم چې نه جل مې اخلي چې دې وینم اخر سا به رانه وځي په دې تنده لیونی او بیا وي دا زه چې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې دا زه چې خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې لکه کور د چا کنډر وي په آباده آبادۍ کې تاسو وګورئ خپل ځان ته زه چې دې شعر ته او دغه ته ګورم نو یا خو د دهشتګردۍ سره چې زه کله د خپل ملک سره موازنه کوم یا تاسو ته چې ګورم نو الله ګواه دی تاسو هر یو چې کوم دی ګلونه یې خو که تاسو خپل ځان وپېژنده تاسو د دې ملک چې کوم دی قیمتي خلک یې که تاسو خپل ځان وپېژنده او واده ما سره وکړئ چې آینده دپاره به د نیکانو خلکو په محفل کې کښېنئ لاس اوچت کړئ چې کومو کسانو دا وعده را ما سره چې د نیکانو خلکو په محفل کې به کښېنو د خپل مور پلار او د معاشرې خدمت به کوو وعده ده که نه د غلطو خلکو چې کوم دی لاس به نیسو د هغې مل به مونږ نه ګرځو الله تعالی دې مونږ په دې کې کامیاب او کامیاب او دعا وکړئ چې الله تعالی چې د چا په دې نشه باندې رالیدلي دي څوک په منشیاتو کې اخته دي دعا وکړئ چې الله تعالی چې کوم دی په خپل فضل او رحم سره په خپل کرم سره د دې نشې نه چې کوم دی صبر کوي او الله تعالی چې کوم دی راه راست راولي او الله تعالی ته د معاشرې چې کوم دی ښکلي ښکلي خلک جوړ کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه